مفتی زرولی خان صاحب رحمت الله علیه زمونږ استاد تیر شوی دی. نو د دې مرګ نه یو څو ورځې مخکې هغه یو خوب ولیدلو. دا بیان یې سوشل میډیا باندې شته، شاید چا اورېدلي. هغې وایي چې ما په خوب کې ولیدل چې الله ما باندې مرګ راوستو، زه مړ شوم او خلکو مې د کفن دفن تیاری وکړو. لحد کې کېغوستلم، چې لحد کې کېغوستلم پوره قبر بند شو راپسې. نو یو ښکلی حسین جمیل نوجوان رالی چې داسې خوبصورته هلک ما چرته هم نه دی لیدلی او زما مخې ته ودرېدو. ورپسې یو بل حسین جمیل خوبصورته نوجوان رالی چې د هغه اولني نه زیات ښایسته او زیات مضبوط او طاقتور و. یو عالی شان انداز کې رالی او د اولني راتلونکي ته وایي چې خپو ته ودرېږه او بې زه سر ته ودرېدم. دا دویم راتلونکي سر ته ودرېدو. وی دا ما حالت لیدو. نو دا دویم راتلونکي راته وایي چې اوس به انکیر منکر راځي حساب کتاب له سوالاتو له به راځي. پریشانه کېږه ما، مونږ ولاړ یو. زه حیران یم چې څوک دي دا خو زه پېژنم هم نه، خو په دې سخت مراحلو کې زما مدد کوي لګیا دي. په دې کې انکر منکر رالل، سلام یې وکړو. د سلام نه پس سے من ربک، من نبیک، ما دینک، کم سوالات دي. نو ورته وایي چپ سوالات مه کوه، پرشی ترې واغسته. په خپل لاس باندې د سوالاتو لاندې جوابات ولیکل او ورته چې دا واخله او زه. مفتی زرولی خان صاحب رحمت الله علیه هغه بیان کې فرمایي وي ما ته تپوس وکړو چې څوک یې تاسو الله دې په تاسو رحم وکړي. نو دا دویم راتلونکي سړی چې دا چا جوابات ولیکل، نو ده ورته وویل چې زه ستا هغه قرآن کریم یم چې په دنیا کې تا ډېر اهتمام کړی دی، زما دې ډېر خدمت کړی دی او دا خپو ته چې ولاړ دی دا د سحرې مونځ دی. او زه د خبرې ګواهي ورکوم زرولی خان صاحب رحمت الله علیه سره نږدې وخت تېر کړی دی، زما استاد پاتې شوی دی. د قرآن کریم چې هغه کم خدمت اهتمام کړی دی، زه علی الاعلان د هغه د خدماتو اعتراف کوم. د سحرې مونځ چې هغه کم اهتمام سره پړاو کړی دی، نو زه اعتراف کوم او زه د هغه ګواهي ورکوم. نو د سحرې مونځ افسوس دی په هغه سړي باندې د سحرې مونځ نه کوي او نور مونځونه نه کوي، ځان بربادۍ ته بوځي دا ظالم، په ځان هم رحم نه کوي. شیطان وای شیطان زه د بالمازه سړي سره یو ځای سفر هم نه کومه، ځکه نه کومه چې ما د یوې سجدې نه انکار وکړو او د قیامته پورې ذلیل او رسوا یم او دا ظالم خوار او رسونه مونځونه او سجدې پرېږدي، د ده به څه حلي.